دې ټول کال کې یو شپه داسې ده چې په هغه شپه باندې الله جل شانه د تمامو انسانانو تقدیر لیکي چې د ده په دې کال کې څومره رزقي، څومره دولت په ورته راځي، څومره عزت په ده راځي، څومره مطلب د ته به مرتبه او دبدبه راځي. نو هغه کومه شپه ده هغې ته د شب بارات یعنی لیلة البارات دا شپه ورته وایي. او دې کې دې ځل درته دا یوه خبره وکړم چې ماشاءالله په ټولو ممالکو کې دا شپه په دې یو ورځ باندې ده چې هغه د جمعرات ورځ یعنی د جمعې شپه او د جمعې ورځ ده. دغه شپه الله جل شانه ډیره برکتی پیدا کړې ده. نو په دې کې الله جل شانه د هر انسان مغفرت کوي سیوای د یو څو کسانو نه. نو که هغه ګناهونه په مونږ کې وي نو پکار دی چې دغه وباسو، دغه ګناهونه ځان نه لرې کړو، هسې نه مغفرت مو نه شي او مرګ راته راشي او الله جل شانه بیا د بېمانو په صف کې د قیامت په ورځ پاسئ. نو هغې کې زر د دا ګناهونه ښیم که د څوک په دې کې مبتلا نو ځان دې نه وساتئ. اول دا ده چې شرک کول، دویمه پکې دا ده چې د مور پلار نافرمانی کول، دریمه پکې دا ده چې هغه قتل کول. که یو کس قاتل وي او هغه دې کې لګیا وي نو کوشش دې وکړي د دې نه دې توبه وباسي. څلورم نمبر دا دی صله رحمي کټ کول، رشته داري ختمول. پنځم نمبر دا دی چې حسد کول چا سره، او شپږم نمبر دا دی بغض او کینه ساتل چا سره.